أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه محمد اسرار ستاسو په خدمت کې حاضر یم. کتونکو دا وخت مونږه د اسبن کشمیر نه شاته ډیری کلي کې ولاړ یو او د ډیری مخامخ تاسو وګورئ دغه سر چې په نظر راځي نو دغه انګرو بابا دی، دغه غټ نختر دی یا دا چې ولاړ دي او د دې نه بره بیا دا روډ اوښتی دی په دغه طرف باندې سوات ته کابل ته تللی دی. د اسبن نه واله دغه سره پورې چې کوم دی ډېر ښایسته روډ دی. دا لاندې کله چې کوم دی دا ډیری ده دغلته مونږ راغلي یو جومات جوړېږي د هغې جدا ویډیو ده هغه چې هم تاسو وګورئ نو لکه د دغه جومات سره به مرسته وکړئ. دا پکې بیا چوټه اسبن دی او هغه په سر کې چې کوم غر په نظر راځي نو دغه دشت لیلا ده. دشت لیلا د اپریشن په دوران کې ډېر اهم مرکز پاتې شوی دی د ځوانو خلکو د پاتې کېدو. لکه آرمي هم دغلته ختلی و د هغې نه مخکې طالبان هم ډېر مشهور ځای دی او بیا چې کوم دی نو دا وړوکی اسبن دی دا مخامخ دا کچ کله چې راځي بیا په دې طرف باندې بیا هغه ته سوات سایډ دی شموزو سایډ دی او دغه شانته بیا کوم هغلته ګورو دغه مخامخ کله کم یو دی غزن خانه دا دغه ډوب ته راک بڼی ده ښه دا راک بڼی ده او ډوک دی او ډېر د جوارو موسم دی او ډېر زیات شینکی دی په دغه طرف باندې ډېر دنګ دنګ جوارو خو به هر حال ډېر دنګ دنګ وږي پکې شوي ډېر ښایسته فصلونه شوي دي او دغه شانته بیا که موږ هغه طرف ته ځو نو بیا لاندې ډیران چې کوم ته نوی نوم چې کوم دی هغه ګلي باغ دی او دا موږ سره غزن خان ولاړ دی زمونږ رور زمونږ ملګری او ښایسته رحمان ولاړ دی ښایسته رحمان خان او غزن خان دا مونږ له چې کوم دی مخکې له راغلي او دغلته مونږ رالو نو مو وی چې د دې ځګي په ښایست باندې هم لږه خبره وشي. غزن خانه دا راته ووایه چې دلته پخوا یو وخت داسې و چې خلک به چې کوم دی نه راتلل بدامني وه اوس د دې سیمې څه پوزیشن دی؟ ماشاءالله الله دې زمونږ عوام حکومت د خیره لري او ډېر پوهه خلک دی ډېر ښکلی امن دی د خیره په دې غونډه علاقه کې ښه امن دی او دا اخونخیل دره ده او دا ډېر دوایي دره ده او دا ډېر دوایي خلک دی او ډېر دعا والا خلک دی او ډېر کامیاب خلک دی خو چونکې دلته کې دغه نشته چې یاره یا کارخانې یا مزدوري یا دا نشته نو صرف غربت دی لږ او د بهر ملک پیسه راځي په هغې باندې دوی خپله ګزاره کوي او زمونږ دلته دا خلکو دلته څه کاروبار په دې علاقه نشته نو په دې وجه باندې دا ډېره ښایسته علاقه ده. اخون بابا په دې دربار دی لاندې دا کشمیر کلی دی دې سیټ ته دغه پورې پوڼه دی دا ډیری ده دا اسپن دی دغه دشتي لیلا ده د انګرو بابا ده نو دا ډېر ښایسته کلي دي او ډېره ښکلې سیندري ده او ډېر ښکلې سیندري او ډېر ښکلې علاقه ده. دغه یوه ده چې به څه قسم سهولیات نشته د سرکار د سیړه خو مونږ په هر حکومت کې محروم پاتې کیږو. جی ښه جی تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پاک رب العالمین دې زموږ ټولو مسلمانانو په خپل فضل او کرم وکړي او زموږ د علاقه اسرار بای داسې ده چې دا پرامن علاقه ده په دې کې شر جګړې فسادونه الحمدلله نشته او نه پکې راځي. بل د اخونخیل دره ده او د اخونخیل دره مطلب داسې معنی داسې د اخون بابا علیه رحمت سیري ده په دې کې ډېر ښکلي خلک پاتې کېږي خو تاسو د دې میډیا په ذریعه سره زموږ دا خبرې ورسوئ. زموږ روډونه هم خراب دي ټول روډونه هم نشته د علاقه د عوامو کاروبار هم نشته دی د بهر نه د کسان لګیا دي مزدوري کوي الله تعالی دې هغو له عزت ورکړي او دا تنګ کړي چې د مل تاسو خپلې ځمکې دي په کار ده چې کولا روډونه پکار ده چې موږ له پخپله پکار چې هر سړي خپله ځمکه ده او دا ځمکې زموږ د ټول نه د پاتې کېدو ولې دي خو چې لار کولاو شي نو عوام لکه میلمانه پې هم کولاوځي موږ به هم کولاوځو هر سړي ته به تکلیف نه وي. نو دا زما له طرف نه یو خواست ټول عوامو ته وکړه چې دا لارې کولاو کړي او زموږ سره حکومت مرسته وکړي چې دا روډونه جوړ شي. دا د دې طرف نه ګلي باغ چې هغه مخامخ کلی ښکاري دا ورته بیا موږ د فرنټ نه هم ډېر ښایسته کلی دی او دلته د تاسو ګورئ د ټماټرو فصل دا ورسره کدوان تورۍ او دغه شانته دغه طرف ته هم د ټماټرو فصل دی او په دې وخت کې ډېر زیات شینکی دی او ډېر ښایسته سیمې دي ښایسته علاقې دي. هر ټیم دا یو بل منظر د بل ځای نه چې د هغه ښکته سر پورې چې کوم دی دا تاسو ګورئ د اسبن بازار چې کوم دی نو په نظر باندې راځي دغه د اسبن بازار دی او بیا قلعه او ورسره لاندې اسبن او د هغه ځای کې چې موږ راځو نو دا یو ډېر ښایسته ناو چې کوم دی دا راځي کشمیر کلی دی دا دې طرف ته او د کشمیر نه لاندې دغه د اخون بابا
چې کوم دی نو اډیره ده ډېره لویه اډیره ده دا د خونانو بند دی او ورسره مخامخ بیا به مو یو دلته تاسو ته وښیو ګلي باغ چې کومې ته مخکې ډیران ویلی کېدو دې بڼ کې چې کوم دی نو اخوند بابا روضه ده او دلته د دنیا ورسونه شوي دي خیال محمد د خدای بخلی نور چې کوم ستر فنکاران دي شاعران دي دا به دغه ورسونه له راتلل او دلته به خلک چې کوم دی نو راغونډېدو ورس پکېدو هغه سلسله چې کوم دی نو هغه اوس ختمه شوې ده دا مخامخ چې کوم دی بیا د کشمیر کلی دی او د کشمیر کلي ته مخامخ دغه غر چې کوم دی په دغه کې روډ تللی دی ناوګۍ ته د ناوګۍ ځان له خپل یو ښایست دی او هغه ښایست چې موږ په دې انداز به وایو چې هغه ته هلته یوه ډنډه جوړه شوې وه په اتانې باندې مخکې تاسو ته ما ښوولې هم وه خو دغه مخامخ غر چې کوم دی نو دغه بیا هغې ته تللی دی او دغلته چې موږ لاړ شو نو هغه طرف به ته بیا وښیو او دا یو ځل بیا مخامخ تاسو ګورئ دغه د کشمیر جومات ته دلته کې چې کوم دی د میلاد محفلونه کیږي حلواګانې پخیږي خواږه ککوړي پخیږي او بیا د 12 ربیع الاول میاشت ته شاید چې پروګرام پکې دغه چیناران دي چیناران د پښتنو د کلو د جرګو د سایې زګونه دي او دغه چیناران تاسو یې هم ډېر زیات پخواني دي دا د کشمیر کلی دی د کشمیر کلی چې کوم دی مخکې یو ځل تاسو ته مونږ ښوولی خو به هر حال اوس یو ځل بیا تاسو ته ښایو دا اوس مونږ د دې طرف نه تاسو ته ښایو کوم چې مونږ تاسو ته وایي چې ناوګۍ کلی دی بره دغه روډ چې کوم دی په مخه باندې تللی دی هغه ناوګۍ ده هغه ټاور لګېدلی دی هغه طرف ته موضوع علاقه ده او دغه ورسره بیا یو ښایسته سایډ دی ځنګل دی د نښترو او دغه شانته بیا که مونږ دې طرف ته ګورو نو چې د کشمیر کلي ته راتاویږو نو دا بیا د کشمیر د کلي یو خوندوره نظاره دلته ډېرې ښې ښې آبادۍ چې کوم دی نو خلکو کړي دي دا د کشمیر کلی د دې سایډ نه چې ډېر ښایسته نظاره لري او ډېر خوند کوي لاندې خول د اوبه پکې بهیږي دغه مخکې هم تاسو ته مونږ ښوولی خو دا د کشمیر د کلي یوه ښایسته نظاره د بل سایډ نه ډیرانونه دلته راپورې دا بدلته ولاړ ګلي باغ چې کوم زوړ نوم نه دا هر څه چې و خیر بهرحال نه یخلو خو یو ښایسته منظر چې کوم دی د دې طرف نه دا پیش کوي دې ته کوم یو کلی وایي دې ته وایي پانډاشا پانډاشا چې کوم دی نو د تاسو ګورئ ډېر ښایسته کلی دی او په دغه طرف باندې بیا موږ راتاویږو دا ښایسته غټ جوار ولاړ دي نو هغه طرف ته بیا د ګلي باغ کلی چې کوم دی په نظر راځي او په دې ځای کې باندې زمونږ دا نننی چې کوم دغه دی دا تګ دی نو دا ختمیږي مال اجازه راکوي د الله په امان